الله الرحمن الرحیم. الله تعالی مسلمانان پیدا کړی دي، بیا د مسلمانانو کې اکثر هغه داسي چې په دې کې ګناهګار وي. دغه ګناه کوونکي انسان ته الله تعالی هغه به دغه د ګناه مطابق سزا ورکړي، یا که د الله خوښه شي نو هغه ته به بخښنه وکړي، بغیر د څه تپوس پوښتنې نه هغه ته به بخښنه وکړي او هغه به جنت ته بوځي. اوس یو انسان داسې دی چې هغه ته الله تعالی بخښنه نه کوي. د انسان کم یو دی نو هغه په حدیث مبارک کې ذکر دی، په بخاری شریف کې، دارنګې په صحیح مسلم کې، په مشکات کې. دا حدیث مبارک هغه د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې زما د امت ټول ګناهونه هغه د معافی قابل دي، بغیر د هغه چانه چې ښکاره ګناه کوي، بے حیايي او ښکاره ګناه. بے حیايي او ښکاره ګناه هغه دوم ده چې یو سړی هغه د شپې یو غلط کار وکړي، د سارې راپاسي او ګرځي را ګرځي، خلکو ته وایي ما د شپې دا غلط کار کړی دی، دا د ګناه کار کړی دی. حالانکه الله تعالی په هغه باندې ټوله شپه پرده ورچولې، د خلکو ته نه ظاهري، خو چې دې سار شي نو دې شروع په دې باندې وکړي چې ما دا فلانکې ګناه کړی ده، ما دا فلانکې ګناه کړی ده. دا انسان کوم چې دا ګناه هم کوي، په خپله ګناه باندې اقرار هم کوي، دا انسان غټه ګناه کوي، ګناه کبیره ده. اگر چې دی ګناه صغیره کوي او خلکو ته راځي، د خلکو په منځ کې وایي چې ما دا ګناه کړی ده، دا انسان غټ ګناهګار دی. د دې حدیث مطابق د دې انسان ته هغه د بخشش چې کومه لاره ده هغه بنده ده، الله تعالی به دې انسان ته بخښنه نه کوي.